أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين نرانی درس کی انشاءاللہ العزیز سورة النحل پارہ نمبر 14 رکو نمبر 1 آیات نمبر 1 2 3 4 سلور آیاتونو ویلے کیگی دینا مخ کی صورت حجر دا اللہ جل جلالہ فضل و کرم سر ختم شلو کم کمے کو تیشوے اللہ رب العزت دیاغا معاف کی وز دے زینت نینو آغا صورت نحل شروع کیگی اللہ جل جلالہ دی دا پا خیر عافیت صورت نینو آغا اختتام تو رسیم او کم مقصود دا پارا اللہ جل جلالہ دا صورت را لے گلے اصلاح دا خلق دا پارا اللہ دی پیساؤنگا کہ اصلاح اکی صورت نحل دا مکی صورت نے ترتیب نزولی سر دا صورت کاف نا ارستا نازل شوئے دے او ترتیب قرآنی سر دا صورت حجر نا ارستو او دا صورت بنی اسرائیل نا مخ کی دے دغه شانتی دا صورت په ترتیب قرآنی سره 14 نمبر دی او په ترتیب نزولی سره او 70 نمبر دی دی صورت کی 128 آیاتونه دی 16 پکی رکو دی 1841 پکی کلمات دی 1841 6707 پکی حروف دی دا صورت هم تسمیت الکل بی اسم الجز دا قبیل ندے پدې کې د غبینه د مچۍ دا غي ذکر کیږي او دا غي ته نحل ویلې کیږي نحل د نحله جمع ده نو ځکه د صورت نوم چې نو هغه صورت نحل کې خاوده شو او بعض تفاسیر لیکلي د صورت ته صورت النعم هم ویلې کیږي نعمتونو والا صورت نو دې کې الله جل جلاله په خپل بندگانو باندې ډېر شي نعمتونه ذکر کړي دي نو ځکه د صورت ته صورت نعم هم ویلې کیږي نعمتونه ربط د ماقبل سره مخکینی صورت سره چې نو هغه سره ربط او مناسبت نه نو ماقبل صورت سره ربط او مناسبت چې نو هغه ده چې مخکې صورت کې چې نو هغه تیر شولو چې الله جل جلاله یې تر دینه چې نو هغه مخواړه او یقینا ان الساعه لآتیه قیامت چې نو هغه راتلون کې دی نو دې صورت کې الله رب العزت وی اتا امر الله فلا تستعجلوهم اگر قیامت رالو پس تاسو تلوار تادی چې نو هغه مکوئ موضوع د دې صورت نو د دې صورت چې نو هغه بنیادی موضوع د الله جل جلاله د نعمتونو مفصل بیان دی کم چې الله رب العزت په کائنات کې د خپل انسان د فائدې لپاره چې نو هغه پیدا کړی دی اتا امر الله فلا تستعجلوه د الله امر چې نو هغه راغلنو تاسو په هغه کې تلوار تادی چې نو هغه مکوئ کله چې حضور علیه الصلاۃ والسلام نو هغه دوی ته وی قیامت راتلون کې دی الله نه ویریږي د الله په ذات باندې چې نو هغه ایمان راوړی نو دی به کله وی چې ایان مرساها دا قیامت به کله راځي په مخه قیامت دی دا قیامت قرآن نه لمونږ وللیدو کله به وی چې نو هغه سره دا قیامت کم دی ان كنت من الصادقین که تو چېرته رښتینو نه یې نو دغه قیامت دغه سزا موږ ته وښیه کنه نو الله جل جلاله اتا امر الله فلا تستعجلوا بس قیامت رالو وستاسو نور تلوار چې نو هغه مکوئ تفسیر خازن کې لیکلي چې وایي دا د نظر بن حارث په باره کې د آیت راغلی کله چې هغه ویرولی شو نو د هغه دا خبره وکړله وی که چېرته دا کلام حق وي او سچ وي اللهم امطر علینا حجارة من السماء یا الله په موږ باندې د اسمان د کاڼو باران وکړي نو الله جل جلاله اتا امر الله فلا تستعجلوه
قیامت رالو. ځکه حدیث مبارکه کې راځي من مات فقط قامت قیامته. کوم سړی چې مړ شو د هغه قیامت چې نو هغه شروع شو. تا دې مه کوئ. او بیا دغه و چې په بدر کې چې نو هغه بیا مردار شولو. اتا امر الله فلا تستعجلوا. تفسیر خازن کې جن عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په جن هغه باندې یو روایت ذکر کړی دا غوي پترو. وایي جن هغه مفهوم دا غیر روایت دا دی چې جبرئیل علیه السلام چې نو هغه کله حضور علیه السلام ته وحی راوړل. نو جبرئیل علیه السلام انی مبعوث الی محمد. زه زم چې نو حضور علیه السلام طرف ته ولېږلم شي چې الله رب العزت وایي د هغه مونږ چناو کو د پیغمبرۍ لپاره وحی وراوړم. نو فرشتو په اسمانونو کې چې نو هغه الله اکبر تسبیح وایي چې نو الله ډېر لوی دی، الله قیامت رالو. ځکه حضور علیه السلام حدیث مبارکه کې راځي انا والساعة کهاتین. نبی علیه السلام خپل دا دواړه ګوتې مبارک مسواکه ګوته او منځه ګوته دا دواړه چې دی نو هغې دقه شانتي یو ځای ونیولې. انا والساعة کهاتین. زو او قیامت چې دی نو هغه دقه شانتي. څنګه چې دا منځه ګوته د دې مسواکې ګوتې نه یو خس مخکې ده اوچته دنګه ده دقه شانتي زه د قیامت نه لږ کوټې مخکې رالم او قیامت چې دی نو هغه را روان دی. نو ځکه الله وایي اتا امر الله فلا تستعجلوه. نو تاسو تلوار مه کوئ، عبادت د الله کوئ، توحید ومنئ. که نه نو داسې په تلوار مه غواړئ بس قیامت رالو. او کوم سړی چې مړ شو بس د هغه قیامت شروع شو. سبحانه وتعالی پاکي د هغې الله را هغه ډېر اوچت دی اما د هغه څه نه یشرکون چې دوی ورسره شریک جوړوي. دوی چې د الله په ذات او صفات کې کم شریک جوړوي نو الله جل جلاله د دغې شرک نه چې نو هغه منزه او مبرأ دی. ينزل الملائکة بالروح. الله جل جلاله چې نو هغه نازلی فرشتې په روح په وحي سره. اوس وحي ته چې نو هغه روح ولي وي نو څنګه چې د انسان د وجود د پاره روح دی، کله د انسان په وجود کې روح چې نو هغه وي نو خلک وایي دا ژوندی دی. او کله چې د انسان نه دغه روح وځي نو ټول اعضای په خپل ځي بیا خلک وایي دی مړ دی. نو دغه شانتي د انسانیت د بقا د پاره هغه وحي ده، اسماني علوم دي. که چېرته خلک په اسماني علوم او په وحي مطابق خپل ژوند تیری د انسان ته د دنیا ته په بقا میلاویږي دوی چې هغه د انسان باقی دی د پایدار دی. خو که چېرته یو انسان چې نو هغه د اسماني علومو نه محرومه شولو دا سړی چې نو هغه بیا د ختم دی د مړ دی. مولانا رومي رحمت الله علیه چې نو هغه هم دقه شانتي وایي هغې مفهوم د خبرې دا دی وایي چې نو هغه بعضې خلک ژوندي او مړه حسابېږي یعنې څه کردار چې نو هغه یې دی او بعضې خلک د خپل مرګ نه وروسته چې نو هغه ژوندي شي یعنې دنیا په اعتبار سره خو هغه مړ شي خو د هغه دیني کارنامې دومره ډېرې چې د هغه ټول عمر له ژوندي. لکه مثال په طور کې موږ صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین تذکره د نن ورځې پورې کوو که نه قیامت د سبا پورې به کېږي. نو اوس په کم وخت کې 1400 سال مخکې چې نو هغه وفات شوي دي. نن هم په دنیا کې د هغوی نوم اخیستلی کېږي، په ادب او احترام اخیستلی کېږي او د هغوی د صحابو چې نو تقلید د هغه سړی ونه مني نو د دې سړی ایمان نه معتبرېږي. نو ځکه وایي چې نو هغه روح وحي سره نو وحي چې نو هغې ته څه ویلی دی روح یې ووی ځکه د دې باندې چې نو انسان ته ژوند میلایږي من امره په خپل حکم سره الله غواړي الا من یشاء من عباده. الله دې په چا غواړي په خپل بندګانو. مخکې موږ ویلو نبوت دا کسب شیز نه دی، نبوت دا محض د الله جل جلاله چې نو هغه په فضل باندې انسان ته میلایږي او دا زموږ عقیده او ایمان دی چې اولنی نبی پیغمبر دا جنو حضرت آدم علیه السلام او اخرنی پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. اوس د وروسته د حضور نه دنیا ته بل یو پیغمبر چې نو هغه هم نشته، نه بروزه نه ذلی نه بل یو صورت کې جنو هغه هم نشته ځکه وحي چې نو هغه کسب شي نه دی. الله چې چاته غواړي غل ورکوي الله نور وحي چې نو هغه بند کړنه الا من یشاء من عباده د صدا پاره ان انذروا. نو د هر پیغمبر د ټولو نه وړاندې کار دا و چې خپل قوم ویری او دوی ته د الله جل جلاله وحدانیت یې نو هغه واوري. لکه څنګه چې سورت اعراف کې مخکې تیر شو یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیر. هر پیغمبر دا کوي ای زما قوم تاسو چې نو د الله عبادت وکړئ سو زپاره د الله نه ما سوا چې نو هغه بل څوک رب نشته. ټولو انبیاء علیهم السلام به دغه دعوت ورکوم یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ای خلکو تاسو چې نو هغه لا اله الا الله وایي تفلحون تاسو به چې نو هغه کامیاب شئ. نو ان انذروا تاسو چې نو هغه ویروي انه شان دا دی
لا اله الا انا، نشته لایق د بندګۍ سیوا چې نه نو هغه زمانہ، فتقون نو پس زمانہ چې نه نو هغه ویریږي. خلق السماوات والارض بالحق، اوس الله جل جلاله په خپل خالق کېدلو باندې خپل الہ او معبود کېدلو باندې دلیل چې نه نو هغه پیش کړي. نو الله وی خلق السماوات والارض، الله چې نه نو هغه پیدا کړي اسمانونه او ځمکې بالحق، په حق سره، په حکمت سره، فائدې سره. الله رب العزت دا بے فائدې چې نو هغه نه دی پیدا کړي. مخکې څو کله ته مونږ ویلي چې الله رب العزت اکثر چې تذکره کوي نو خپل کائنات کې خلق السماوات والارض، یا چې نو هغه سره یتفکرون فی السماوات والارض، انظروا الى السماوات والارض په مخ دي سوی. نو دا غي وجه ده چې د انسان په نظر کې بیګا او سبا د په مشاهده کې چې نو هغه ځمکه او اسمان دی، او د خدای په مخلوق کې د ټولو نه لوی مخلوق چې نو هغه کم د انسان په مشاهده او دغه د نظر د وړاندې دی اندره. الله وی د دې خالق هم الله دی، د دې مالک هم الله دی، د دې حافظ هم الله دی. نو انسان استاغه په طریقه اولاد تعالی لوی دی اوچت دی اما لا اغسنا یشرکون چې دوی وسره شریک جوړي. نو الله هغه ذات د دومره لوی مخلوق چې نو هغه پیدا کړي، او تاسو په معمولی خبرو کې وسره نور خلق او هغه شزونه چې تاسو په خپل لاسونو باندې تراش کې جوړي کې او هغه د الله سره شریک جوړوي، د الله شریک چې نو هغه نه دی. خلق الانسان من نطفه، الله پیدا کړي انسان، پیدا کړي هغه یعنی الله پیدا کړي د انسان من نطفه، د یو ښه بدبوداره چې نو هغه بلمازه نطفه نه، داسې بدبوداره داسې بلمازه نطفه چې کله د انسان د وجود نه هغه اوزې خروج وکړي نو په دغه انسان باندې چې نو هغه غټ غسل لازم شي. غسل کې چې بیا په خوله او پوزې د اوبو اچولو کې مبالغه نه کړي، د هغې پورې دی پاکیږي نه. دومره ګنده شیز نه چې نو الله وایي مونږ دا انسان پیدا کړی، او بیا داسې ښه نطفه چې د هغې له لاس وړلو ته چې نو هغه څوک تیار نه. الله وایي دغې نه مونږ دومره ښکلی انسان پیدا کړی. نو چې کله دغه انسان دې مونږ پیدا کو نو څوک یې ښکلی، څوک یې په غېږ کې هلي، څوک یې ګرځئ، څوک پې څه کوي او څوک څه. نو الله وایي هغه الله چې دا دومره ښکلی انسان یې دومره د څښا شیز نه پیدا کړی دی. فاذا هو خصیم مبین، نو بیا دغه بني ادم چې نو هغه جګړه مار شي ښکاره، نو چې دله الله بیا طاقت ورکړي، ګویایي ول ورکړي، ځواني ول ورکړي، نو دی بیا د الله رب العزت سره چې نو هغه په جګړه شي مخامخ پډاګه، د خدای حکم چې نو هغه ماتوي. نو لوی نافرمانه او لوی جګړه مار هغه کافر دی. ځکه الله وایي زه چې نو هغه سم انه لا اله الا انا، او دی وی د الله سره شریک دی. او بیا الیاذ بالله هر هغه انسان چې د الله حکم نه مني، د الله د پیغمبر چې نو هغه طریقه نه مني، د هغې چې نو هغه قصې او خبرې راوباسي، خواهش باندې چلیږي، نو دا انسان بیا سره فاذا هو خصیم مبین، د ښکاره چې نو هغه جګړه مار دی. الله وایي داسې وکړه ما دل دومره ښکلی خلقت ارسل کړی، ما په یو ترتیب په نهج راویستی، نو زما منه. او دی وایي الله زه ستا نه منم، زه به خپل منم، زه به ستا په چې نو هغه طریقه نه چلیږم، زه به خپل خواهش باندې چلیږم. نو الله وایي الله هغه ذات دی چې ته د داسې شیز نه دومره اعلی حسن او په اعلی ډانجه کې چې نو هغه پیدا کړی. الله دې موږ د دغه نه محفوظ او مانون کړي. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم د الله په نوم سره چې بېحد مهربان انتهایی رحم کوونکی دی. اتا راغلی امر الله، حکم د الله، فلا تستعجلوا پس تاسو ته دی تلوار مکوئ. سبحانه هغه پاک دی، پاکی د هغه لره، وتعالی او اوچت دی اما د هغه څه نه یشرکون چې دوی شریک جوړوي. ینزل الملائکه هغه نازلی فرشتې بالروح په وحی سره، من امره په خپل حکم سره، علی من یشاء په چا باندې چې وغواړي، من عباده له خپل بندګانو نه. ان انذرو چې ویروئ انه شان دا دی، لا اله نشته بل معبود عبادت لایق الا انا سوا زمانه، فتقون بس غیرېږئ زمانه. خلق السماوات پیدا کړي هغه اسمانونه والارض او ځمکه بالحق په حق حکمت سره. تعالی اوچت دی اما د هغه څه نه یشرکون چې دوی شریک جوړوي. خلق پیدا کړی هغې الله الانسان انسان لره من نطفة چې نو هغه د نطفې منی نه، فاذا هو نو پس هغه ناګهانه شو خصیم جګړه کوونکی مبین ښکاره. اللهم